خبره د ابتدا د قبله کې قبله کې نسخ شوی خدا نسخ یو ځل شوی که دوه ځله شوی دا اختلاف او دا د نسخي تکرار یا عدم تکرار دا بنا ده په دې چې په مکه مکرمه کې به نبی علیہ السلام مونځ کم طرف تک کاو صحیح چې څوک وایي چې کعبه طرف ته کاو نو بیا چې مدینه منورې ته راغی نو حکم وشو چې دغه له به مونځ کې بیت المقدس ته نو نسخه د کعبه وشو تحویل د قبله وشو د کعبه نه چاته بیت المقدس شپاړس یا اولس میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې بیت المقدس ته مونځ بیا حکم راغی چې کعبه ته مونځ کوه دا دویمه نسخه شو صحیح شو او چې څوک وایي چې نه نبی علیہ السلام به په کعبه کې بیت المقدس ته مونځ کوه خو په داسې شان سره به یې کوه چې کعبه د نبی علیہ السلام او د بیت المقدس په منځ کې راشي داسې به ودرېده دلته به کعبه وه د کعبې ته او هلته به بیت المقدس نو هلته دته حکم و چې بیت المقدس ته مونځ کوه بیت المقدس ته بیا مدینې ته راغی بیت المقدس ته یې مونځ کوه بیا اولس میاشتې بعد وویل شو چې کعبې ته مونځ کوه حکم خدا راغی بیا نسخه څو ځله وشوه یو ځل وشوه نو تکرار د نسخې به رانشي هلکه پې پوه شي که پې پوه نه شي واه قال حدثنا النبي قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه صلى نحو بيت المقدس 6 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه فانزل الله تعالى قد نرى تكلم وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه الى الكعبه وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الانصار وهم ركوع في صلاه الناس نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبه قال فانحرفوا وهم ركوع نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړه بیت المقدس ته شپږ یا اولس شپاړس یا اولس میاشتې مونځ وکړو بعضې روایاتو کې خالی شپاړس راغلي دي بغیر د تردید نه او بعضو کې اولس راغلي بغیر د تردید نه خو د دې دواړو په منځ کې تطبیق دا دی چې نبی علیہ السلام ربیع الاول کې مکې مدینې منورې ته لاړه او بیا د دویم کال د رجب په نیمایي کې تحویل قبله وشو نو ګورئ ربیع الاول ربیع الاخر ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعده ذوالحجه محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الثانی رجب نو چا چې کسر پوره شمارلی دی هغه وایي اولس میاشت او چا داسې کړي دي چې نیم هلته د ربیع الاول تېر شوی او نیم د رجب دا یوه میاشت حساب کړې ده نو شپاړسې ویلې دي هلکه پرې پوه شئ وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب ان یوجه الی الکعبه د نبی علیہ السلام دا خوښه وه فطري طور چې کعبې ته مونځ وکړي ولې خوښه وه ځکه کعبه قبله د ابراهیم علیه السلام وه او کعبه او د نبی علیہ السلام د ملت ابراهیمی سره موافقت خوښ او کعبه چې کوم دی د آباو او د اجدادو پخوا نه را روان دا قبله وه فانزل الله تعالی خدای دا آیت نازل کړ قد نرى تقلب وجهك في السماء په تحقیق سره موږ ګورو اورېدل د مخ ستا پاس طرف د اسمان کې فلنولینک خامخا به موږ وګرځو تا قبلة داسې قبلې ته ترضاها چې ستا خوښه ده فول وجهک شطر المسجد الحرام واړوه مخ ستا طرف د مسجد حرام ته داسې ونه ویل چې مسجد حرام ته طرف د مسجد حرام ته عین کعبې ته مخ ضروري نه دی طرف ته ضروري دی فوجه الى الكعبه مخ کعبه طرف ته واړو وکانه يحب ذلك د نبی اسلام دا خوخه
فصلى رجل معه العصر. اصل کې دا څه چې نبی علیہ السلام په دې وخت کې روایت خو مختلف دي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې مسجد ذات القبلتین کې و. نو په منځ د مانځه په منځ کې تحویل قبله وشي. صحیح. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبله بدله کړه. وصلى رجل معه العصر. بیا نبی دا ماسپخین منځ کې تحویل قبله وشي. بیا مازیګر مونږ نبی علیہ السلام په مسجد خپل جماعت کې وکړو، نو سړی ور سره مونږ وکړو. ثم مر على قوم من الانصار. بیا دا سړی تیرېده په یو قوم د انصارو، وهم رکوع او دوی رکوع کوله په صلات العصر کې بیت المقدس طرف ته. فقال هو يشهد. دې سړي ورته چې دې گواهی کوي چنه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم قد وجه الى الكعبه. ما خو د نبی علیہ السلام سره مونږ کوو کعبه طرف. قال فانحرفوا وهم رکوع. دوی ووړې د په داسې حال کې چې دوی رکوع کوونکي وو. دې پر پوه شئ. نو دا مسجد بني عبد الاشهل او دا سړی چې تېرېده د عباد ابن بشر و. د هغې خبر کړه چې نبي اسلام قبله بدله کړه. نبي علیہ السلام خو د ماسپښین لمونځ په مسجد ذات القبلتین کې کړی او بیا راغی اول مونځ په کم ځای کې وکړه؟ مسجد نبوي کې. او سړی په مسجد بني عبدالاشهل تېرېده او هغوی مونځ کوی. نبي اسلام خو دې طرف ته و. بس هغوی رکوع کې بدل شو. څنګه بدل شو؟ امام راغی دلته لکه داسې مونځ کو، بیت المقدس داسې و او داسې واوړېده. نو هلته امام ولاړو، امام راغی دلته اخري صف ته. امام راغی اخري صف نه مخکې او د نورو خلکو صرف مخونه واړول امام طرف ته. بس خبره خلاص. ښځې د سړو ځای ته لاړې او سړي د ښځو ځای ته راغی. ښځې خو اخرنۍ صف کې وې، نو اوس خو اولنی صف چې نو دوی لاړې هغسې اخرني صف. هلکه دلته یو اعتراض دی، هغه دا چې د یو سړي خبر ورکړو نو دا خبر واحد دی او خبر واحد خو مفید د ځواني. نو هغې باندې څنګه دوی مونځ دغه نو جواب دا چې دا خبر واحد خو مخطب بالقرائن. قرائن مخکې دا قرینې وې چې داسې به کېږي، او خبر واحد چې مخطب بالقرائن هغه ظني نه وي، هغه په مرتبه د یقین کې. هلکه پرې پوه شئ، په هغې بیا عمل جایز دی. دا مسجد ذات القبلتین کې هم دقه شان چل دی، داسې قبله ده هلته. دلته دروازه ده چې ورننوځي او په دې دروازې د پاسه لیکلي دي دا قبله ده، بیت المقدس طرف ته دا قبله. دلته محراب دی که نه، اوسنی محراب، او د دې محراب مخامخ دروازه ده او په د دروازې لیکلي دي چې دا قدیمه قبله دلته وه، قدیم محراب دلته وه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن اوس وعمرو بن عوف المزني وانس رضي الله عنه. قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان الثوري عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح. دی رکوع کوونکي په صلات صبح کې. تاسو په خبره پوه شئ، رکوع کول په مسجد قباء کې. مسجد قباء والا بیا وروسته خبر شو. هلکه پرې پوه شئ. نو ګورئ، یو کې صلات صبح راغلی، بلکې صلات عصر راغلی. نو توفیق پکې دا دی تطبیق چې صلات عصر د مسجد بني اشهل کې و او بیا سار له د قباء والا خبر شو. الله بعد په بیان دی کې چې مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده. دا د مدینې منورې سمت قبله داسې ده چې د مشرق او د مغرب په منځ کې دی. هلکه د دې وطن بدل ده، مسجد او مغرب نه ده. بیا هلکه نصف دایره چې کومه ده، نصف دایره 90 درجې ده او بیا چې 45 درجې سړی د قبلې نه منحرف وي نو خیر دی، چې د 45 نه زیاته شو نو بیا ټیک نه ده. هلکه پرې پوه شئ. اوس قبله داسې ده، داسې دې کونج ته ده
که داسې وکړم خیر دی، که دې دیوال له وکړم خیر. هلکه تاسو 15 څلوېښت دا خلک خمقلي بعضې لږ فرق پکې راشي دغه راوړي که نه مصلې کې چې دغه ده قبله نما ده څه ورته وایي قبله نما ورته وایي هغه لږ کږۍ ولا وایي د جومات ورانول پکار دي زمونږ قبله غلطه ده. 15 تاسو وګورئ 15 څلوېښت درجې 15 څلوېښت درجې چې فرق نو خیر دی جومات به نه ورانې او 15 څلوېښت نه چې زیات شي نو بیا سینه د قبلې نه منحرفه شوه. سینه چې منحرفه شي نو بیا مونځ نه کېږي ځکه استقبال قبله فرضي که نه یا لکه دلته قبله ده دلته که هو به بلکل دې دیوال ته داسې وکړم 15 څلوېښت نه راځي هلکه که داسې وکړې دلته یې که وکړې او که دلته یې وکړې 15 څلوېښت نه راځي که بیخي داسې وکړې داسې نو بیا 15 څلوېښت نه واوړېدې بیا مونځ نه کېږي هلکه تاسو پرې پوه شئ. وبه قال حدثنا محمد بن ابي معشر قال حدثنا ابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن ابي معشر مثله قال ابو عيسى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه وقد تكلم بعض اهل العلم من ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيه مولى بني هاشم. قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر البحرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أقوى وأصح من حديث أبي معشر. وبه قال حدثنا حسن بن بكر المروزي وقال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر البحرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق مشرق او مغرب په منځ کې قبله ده. وانما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لانه من ولد المسور بن مخرمه رضي الله عنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبله. چې مغرب د خي طرف ته کا او مشرق د ګس طرف ته کا نو په ما بینهما قبله نو د دې په منځ کې چې صدا قبله د اذا استقبلت القبله چې تکله قبله ته مخ اړه. مدینه منوره کې هم دقه سده قبله ته چودريږي نو مشرق د ګس طرف ته راځي چپ طرف ته او مغرب د خي طرف ته راځي نور د دې طرف نه راخي چې نه دسي به ودرېږي دسي مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده. الله قال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبله هذا بعضی وی دا خطاب د اهل مشرق او د پاره ده. مشرق او د مغرب په منځ کې قبله ده یعنی په وړي او په جمی کې بدلون پکې راځي. واختار عبد الله مبارک التياسر لاهل مروه باو ما جاء پر رجل يصلي لغير القبلة بالغيم. پوریس کې غیر قبله ته سړی مونږ کې پس د تحرینا نو اوشه چې سوچو کی او به خطا طرف ته کړی بل طرف ته مونږ کړی او بیا پوه شي نو بیا اعاده د مانځ ضروری نه ده. دا پیخه کې تاسو ویلي دی. الله وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباس بن سعيد سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليله مظلمه فلم ندري اين القبله فصلى كل رجل منا على خياله. مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې تکه تور تیار وا مونږ پوی نشو چې قبله چرته را نه هر څړي مونږ که زمونږ نه علی حیالی په خپل طرف کله چې مونږ سبا که ذکر نازاری کړي نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه فنزل دایت نازل شپای نه ما تولوا پسم وجه الله کوم طرف ته چې مخ کوي هغه طرف ته خدای رضا تاسو ته حاصلېږي. وجه الله نه ذات الله نه دی رضا الله. الله قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بذلك لا نعرف الا من حديث السمان واشعث بن سعيد وابو ربيع السمان يضعف في الحديث وكذب اكثر اهل العلم الى هذا قالوا اذا صلى في الغيم لغير سره پوریس کې منځو کې غیر قبله تا ثم استبان له بیا ښکار شي در بعد ما صلى لغير القبله چې غیر قبله ته فإن صلاته جائزه وبي يقول سفيان الثوري مبارك واحمد واسحاق خدا د احناف په مسلک کم دی. باب ما جاء بکراهیت ما يصلى الیه وفي باب د بیان د مکرووالی داغه څه کې چاغه ته منځ کېږي او پاغه کې منځ کېږي کم طرف در کم شي ته جمع کې دا منځ مکروه دی او کم شي کې منځ مکروه دی. وای
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقري وقال حدثني يحيى بن ايوب عن زيد بن جبيرة عن داوود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي في 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريقة وفي الحمام. او زاینو کې نبی اسلام د مانځنه منع کړی دا په مزبله ډیران کې مزبله ډیران د غندونو ورزیدو ځای والمجزره قصاب خانه د حلالې ځای او مقبره د مړو ځای مقبره دیره کې وقاریت الطریق او د مینز په لار کې د لارې په مینز کې ته ودرېږي او خلک تیریږي او تا مصالح غوره کړی منځ کو او په حمام یا په حمام کې د کدا د غندونو ځای وماتن لیبل او په غوجل د وخانو کې ماتن د ماتن جمع ده د وخانو غوجلې ته وایي وفوق ظهر بیت الله د بیت الله په شا باندې مونږ کې دا بیا د بي د کیږي خو خبره نه ده الکه په پوی نشي دا بیا د بي راځي د نور جماعتونو په شا باندې په دویم چت کې مونږ خده الله قال حدثنا علي بن حنين قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه وفي الباب عن ابي مرسل وجابر وانس رضي الله عنهم قال وليس حديث ابن عمر رضي الله عنهما اسناده ليس ابن عمر دا حدیث د دې اسناد نه دی ليس بذاك القوي په دې مرتبه کې قوي نه دی یعنی ضعیف دی ولی وقد تكلم في زيد بن جعفر من قبل حفظه زید ابن جعفر کے کلام شوه د حافظه د وجنه چاخره کې حافظه کمزور و زید ابن جبیرہ یہ حدیث کی چی دی وقد روى الله بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اور حدیث د عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح د حدیث ليس ابن سعد عبد الله بن عمر یا عمری ضعف او بعض الحديث دا مخ کې تیر شوی او ځای من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد قطان هغه ضعیف غنل دي الله منز په غوجلې د ګډانو کې مرابز د مربز جمع ده د ګډو غوجلې ته وایي او آتان لیبل او په غوجلې د وخانو کې د مرابز دغه کې جایز ده او په وخانو کې وای ناجایز ده خو که چېرته ځای پاک کې یا د په کپړه مپړه واچول او مونږ په وکړ دواړو کې جایز ده او که ګندو دواړو کې نه ده جایز خو تخصیص دا وخانو نه ځکه شوی ده چې وخان زړی ته ضرر رسوي او ګډان چاله ضرر نه رسي او دوی موجه دا ده چې وخانو کې تکبر دی نو هغه به پتا کې راشي چې وخانو سره نږدې کېږي نو هغه اخلاق د حیواناتو په سړي اثر کوي خرګاډي والا خمقري د خره هغه اخلاق پکې پیدا شوي او ګډان چې سره هغه عاجزي پکې او د وخانو والا ډېر متکبرین ځکه اوخ ډېر متکبر شي ډېر تکبر دی بل دو غوسه چې دا چې غوسه شي نو بیا به چاپلارم راټینګ نه کی غوسه ډېر سو ورځي غوسه سړیږي نه حیات الحیوان کې ډېر واقعات د اوخ باره کې یو سړی و چې اوخ درته غوسه شو در پسې منډه کړه نو ته به ترې کوک روانې منډه کوه کوک سیده چې خو هغه د څلورو دی ته د دوه پوی ګیری دي که نه نو چې داسې دې منډه کړه او هغه هم در پسې منډه کړه ته دې داسې کوک شه نو هغه خو ډېر تیز روان دی اکه کېدی نه شي چې داسې کوک شه درز راغورځي هلکه دا حیات الحیوان کې سړی ته هم داسې تښتېدلی او وایي چې دنه به څنګه خلاصېږي کوهي له کوز شوی او کوهي له اوښ پوه شه چې کوهي کې ده بس رسا په دې کوهي باندې دغه اچولې وه خېټه دوه خپې اخوا کړې دوه یې دې خوا کړې په کوهي خېټه کېښوده چې زه ته رانه راوځي خلکو له پته هم نه لګېدله سړی دننه پکې مړ شوی و د اوښ غوسه او ډېره زیاته تکبر یې ډېر دی نو دا اثر به در باندې وشي نو وایي ځکه چې کوم دی د اوښانو په دغه بله وجه دا ده چې ګډان چې کوم دي ګډان د هغې د تش امتیاز دا ځای ځوړند دی کتلی هم دی نو هغه چې امتیاز یې کوي لاندې ځمکې له ځي ساس کې ډېر نه کوي که ته دلته ولاړه مې ساس کې نه درځي ځوړند دي او خپې وړي دي نو دغه ډېره ځمکې ته نږدې ده فاصله او د اوښ د تش امتیاز ځای کم ځای کې دی ډېر چت دی دریم چت کې ټینګی ده که نه نه چې هغې نه بمبه راځي
او بچ لاندې تویږي بل هغه سیده نه ځي هغه په ناوې باندې راځي خیال هم کړی دی کنه هغه په خپو راځي او په ناوې راځي او بس ایسته بس لاندې غورځېږي نو تا خرابوي زمونږ استاد صاحب دا تېر اوړي کې مې ورسره ملاقات وکړ ډېر وخت وروسته حضرت مولانا ساري محمد حقاني صاحب سپین ږیری دی اوس هغه وخت کې ځوان و موږ ورسره شري جامع مبني او سلم او مولا حسن ویلی و ډېر تکړه عالم و ډېر ګپ به په درس کې لګاو نو هغه ویل دا ذکرونه چې تقسیمېدل نو دې وخت کې وښوده و نه نور خره ته یې مر کړی و خره له یې مر کړی و دې نورو څیزونو لم نو اوښ چې راغی دا ورکوټی ورته پروت و چې بس دغه دې دی نو ده ویل نه دا نه علمه ایسته مرور شو چې مرور شو شا طرف نه ور ویسته که اخلې واخله که نه نه ځکه شاته رالی که اخلې واخله که نه اخلي زه بل ورکېږه صحیح ده نو اوښ کې دا شی دی چې امتیاز یې د بره ځای نه دی چې لاندې راځي نو ککړی دی او د ګډ هغه خو دې نه ککړی بل حدیث کې هم راغلی دی چې ګډ جنت مال دی د جنت هغه ابراهیم اسماعیل علیه السلام چې ذبح په بدل کې چې ګډ راغی دی کم ځای نه راغلی و جنت نه راغلی و الله وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اوطان الابل الله وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله او بنحوه وفي الباب عن جابر بن سمره والبراء وسمره بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وانس رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اصحابنا وبه يقول احمد ويساق وحديث ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا ولم يرفعه واسمه ابي حسين عثمان بن عاصم الاسدي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي الطياح الزبعي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وابو الطياح اسمه يزيد بن حميد نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کو په مرابض الغنم په غوجل د ګډو کې یلکه دا بخاری شریف کې هم تیر شو چای استدلال نیول او چې د بول د مایو کلو له مو طاهر خدا ممکن ده چې سپه خواره و د برا نو په مرابض الغنم کې من ثابت شه او په ماته نه لیبل کې من راغلی ده الکه تاسو به پوښی ولا قال بذا حديث صحيح وابو الطياح اسمه يزيد وما جاء في الصلاه على الدابه بس